السلام علیکم. زه راغلی ما دلته دا زموږ خواجه سرا دی څه نوم دی د دې نه چې ډېر شایان نوم یې دی او داسې کسانو چې دی نو دا بند نه اوچته کړې وه او بیا بوتلې وه فضاګټ ته. فضاګټ کې چې دی نو د دې دا لکه زه په دې باندې وایم چې لکه دا څونه پښتانونه زموږ ولاړ دي هم همیشه سړي داسې کوي. ټیک دی دا سړو بوتلې ده. خو زه هغوی له دا پیغام ورکوم کوم چې په موږ پسې جلوسونه روباسي هغه که په ثوابۍ کې دي که په نوښار کې دي. تاسو چې وایئ چې دا خلک د ذله بدر شي دا دا چې تاسو انسانیت دپاره ووتې او موږ درته انسانان نه ښکارو. نن زه تاسو ته وایم کوم چې نوښار کې خلک وتې یا په ثوابۍ کې یا په چارسده کې نن د دې مدد وکړئ. ټیک ده نن تاسو ځان ثابته کړئ که نه چې موږ پښتانه یو موږ انسانیت دپاره روزو. موږ د انسانیت دپاره کار کوو. تاسو ته صرف دا ښکاري چې موږ فحاشي ختمو. تاسو ته صرف دا ښکاري چې موږ دا ګندګي ختمو. دا درته نه ښکاري دا چا کړی دی؟ دا پښتون کړی دی. او زه هغه ادارو ته وایم کوم چې د خواجه سراو د حقوق دپاره کار کوي. هغه ادارو ته زما اپیل دی چې د دې سره مدد وکړئ. دا بې سهارې بې موره بې پلاره پرته صرف زموږ یو خواجه سرا مرجان د دې سره دی او خواجه سرا بلادري ته وایم که ستاسو له وسه زر کېږي که ستاسو له وسه 15,000 کېږي نو د دې سره مدد وکړئ. او دغه ادارو ته هم وایم او دغه پښتنو وروڼو ته هم وایم کوم چې زموږ خلاف خو روزي خو زموږ درد ورته نه ښکاري. دې له نن دا نقصان چا ورکو؟ دا وله یو پښتون ورکو. دا وله یو سړي ورکو. کوم ته چې سړی وایي او کوم سړی چې وایي زه پښتون یم زه نر یم نو هغه د دې بیا خپل نرتوب ښکاره کړي او د دې انسان سره دې ودرېږي. د دې د ملا هډوکي مات دي او ډاکټر وایي چې د دې اپریشن لازمي دی چې د دې اپریشن ونه شي نو کېدای شي چې د دې خپې کار پرېږدي. زه منت کوم هغه ټولو خلکو ته مونږ په خپل هم د دې سره یو مونږ د دې خبر نه بالکل وروسته دی او نه زما خواجه سره وروسته دي. انشاءالله دا به رسن هم نه پاتې کېږي. خو دا تاسو چې کوم د جلوس په شکل روزئ نو زه تاسو ته وایم چې ستاسو کې انسانیت څونه دی هغه به دې ځای کې ستاسو پته لګي چې تاسو د کوم شي خلاف یې. تاسو وایئ که نه موږ د فحاشۍ خلاف یو موږ د ګندګۍ خلاف یو. که تاسو د داسې خلاف هم یې نو بیا دغه ناره ووهئ چې یاره که دوی په کټ پراته نو دوی له په مری غلی شئ. والسلام. السلام علیکم زما ټولو ملګرو ته نن فرزانه ګورو د پېښور نه خاص شایان نه راغلي ده او چونکې دې تاسو ته مخکې د دې نه مخکې هم پیغام درکړو. زه راته ووایم د دې غریب سره ظلم شوی دی د ده سره زیاتۍ شوی دی د ده سره پکار دی چې موږ ټول پښتانه له ده سره موږ څنګ په څنګ باندې ورتېږو ځکه چې دا نن په دې د سبا په تاسو باندې ده. بل دا چې کوم د خواجه سراو خلاف دا جلوسونه راوباسي او د خواجه سراو خلاف هرسمنټ او څه کوي او څه کوي او څه کوي نو نن د دې تپوس وکړئ. نن به ستاسو پښتو غیرت معلوم شي چې دې خواجه سرا سره تاسو ورتېږئ. دا ماشوم دی د دې غریب ملا ماته شوه د دې غریب ملا ماته شوه دا د ټول عمر دپاره کړم شو ټول عمر دپاره ملا ماته شوه. دا غریب ولې راغلی پېښور نه موږ ولې لږ ځان نه راغلو موږ به ترې لاړ شو موږ به ترې لاړ شو دا به پلار ته دا غم پاتې. خو دا چا هم د پښتنو بوتلو هلته کې کندې ته وغورځو دا پښتنو بولی دی پښتنو بولې چې ځان ته پښتانه وایي. خدای یو غر که چېرته په سم دم پښتن باندې ګزار وکړئ کور ته درپسې درشي. تاسو ایله بیله په خواجه سرا په غریب طبقه باندې تاسو ګزار کړی دی. تاسو دلته پښتانه وایئ او انشاءالله ډېر زر به فرزانه دغه کسان به معلوموي او د هغې ته به چې کوم دی فرزانه ورسره د خپل طرفه مدد وکړو. خپله طرفه به هم کوو زموږ خواجه سراو به هم ورسره کوي خو زما د هغې ادارو نه امید دی او خاص کر زما چې کوم د هیلث چې کوم مشران دي د اسپتال چې کوم مشران دي د هغې زه شکریه هم ادا کوم چې د دې سره یې پوره هیلپ وکړو او زه نورو ته منت کوم څونه چې ادارې زموږ د حقوق دپاره کار کوي نو هغه دې د دې سره همدردي وکړي او د دې په دې دک درد کې د شریک شي او دې باندې چې څونه خرچه لګي موږ خواجه سرا به هم ورکوو. هغه ادارې چې دي نو هغوی له هم پکار دي چې هغوی دې سره مرسته وکړي. والسلام.